بس د خاص او د عام خبره شروع وه او دا مطلق مقید منځ کې راغلل. دا د دې څه ده عام چې و عام نو عام د کتاب الله په دوه قسمو عام مخصوص عنه البعض او عام غیر مخصوص عنه البعض. عام مخصوص عنه البعض چې غیر مخصوص عنه البعض داغه حکم د کتاب الله د خاص پشن قطعی او یقینی و. صحیح ده. او کم چې عام مخصوص عنه البعض نو د هغه خبره دا وه چې په کم عام کې یو ځل تخصیص وشي نو دې ظني شي. په خبر واحد او قیاس باقی تخصیص جایز دی. بل طریقه دا و چې دا عام کې کله تخصیص کیږي یا به دا معلوم افراد اوزي او یا به مجهول اوزي. دا او دا کم چې اوزي دا به یا معلول به علتین وي او یا به نو دا کم چې معلوم افراد اوزي نو دا به تر دغه پورې خاص وي تر څو چې بل دلیل نه وي راغلی. او کم چې مجهول افراد وزي نو کدی دا معلول به علتین وي نو دا علت په ګور ده چې په څومره افرادو کې موجود کیږي اب هم ورسره وزي. آگے چلو. فصل فی المطلق والمقید دا فصل دے په باره د مطلق او په باره د مقید کې. عنوان اولی کہتا سو تعریف المطلق والمقید بالمثال مع الحکم و اصول المطلق. دا مطلق و مقید دام دا خاص دو قسمونه دي خو چونکې د دې احکام غنو او ابحاث مستقل نو مصنف دا پزان لفصل کې ذکر کړل او په دې باندې عمل قطعا و یقینا واجب دی. دا حکم دی. ها حکم څه دی چې دا پشان د حکم د خاص دی. متعارف د مطلق ولو کې ما يدل على نفس الذات دون صفاتها. او د مقید تعریف لګه ما يدل على الذات مع بعض صفاتها. لکه تاسو ګوره کفاره د قسم چې قرآن ذکر کړی دا نو پاغي کې ویلی دی و تحریر رقبه یا خو ازادول د غلام دی. اوس په غلام کې دا نه دی ویلی چې دا به مذکر وي که مؤنث مؤمن به وي که غیر مؤمن د دې خبرې څه تذکره نه ده کړې. نو دا ازادول د غلام مطلق دی که ښځه د ازاده کړه او که سړی که مؤمن او که کافر دا وی د مطلق مثال شو چې پکې قید د یو څیز نه د بعض د نومې د ذات خبره ده. ذات د غلام آزاد کا صفات او سره کار نشته چې صفت به د سړي وي ورکې که د ښځې وي د اسلام په صفت به موصوف وي که د کفر. او مقید تعریف څه ته وایي ما يدل على الذات مع بعض صفاتها لکه کفاره د قتل کې وایي فتحریر رقبه مؤمنه نو دا رقبه دا ذات دی خو مؤمنتن ورسره صفت دی چې قتل کې ورته غلام آزاده خو داسې غلام چې هغه مؤمن وي. دا د بالمثال جواب شو. ذهب اصحابنا الى ان المطلق دا اصول مطلق ذکر کی.
ذهب اصحابنا احناف دې طرف ته تللي دي الى ان المطلق من کتاب الله تعالی د کتاب الله په مطلق چې کله اذا امکن العمل باطلاقه کله چې د دې په اطلاق باندې یعنی په دې باندې مطلق بطور مطلق عمل ممکن وي قید و صفات ته ضرورت نہیں فالزیادت علیه بخبر الواحد والقیاس لا یجوز نو زیادت علیه په دې مطلق د کتاب الله علیه بخبر الواحد والقیاس لا یجوز د خبر واحد او د قیاس په ذریعہ په دې مطلق د کتاب الله باندې زیادت صحیح نه دی جایز نه دی حق زاړه اصول دي کنه دي خبر واحد او قیاس دا د ټتا او د ټته ځامن بیخي په یو تله کې چي الکه د الله بنده دا خبر واحد د رسول الله حدیث دی او قیاس او ایډز وته وي کله توله خوري کله نه خوري دا څنګه یار دا خبرې کولی شي دا قلم قابل فکر نه لري چې لږ سوچو کې چې کم قلم دا خبرې لیکي اول په دې اصول استاد دلیل څه دی الله ویری دی چې زما مطلق رسول الله نشي مقید کولی که رسول الله ویری دی دا بل چا ویلی دی د کم ځای نه غږېږي په کم دلیل لګیای سوچ نه دی پکار او دا چې ته د ثانیه طالب ته وې چې د کتاب الله مطلق داسې شی دی چې د رسول الله حدیث مقید کولی نشي او د کتاب الله عام داسې دی چې د رسول الله حدیث خاص کولی نشي نو چې کله دا خبره طالب ته وکړي او سبا دې منکر حدیث شونه دې طالب څه ګناه شته خو تا روان کړي په دې انداز دی په سترګو دې ولې پټه ایښي نو دې ته ګوره علن کې دا حدیث د دې لپاره چې دا کتاب الله په عام کې څه وکړي تخصیص وکړي کتاب الله عام وي چې چاله دې پې ورکړو دا د مور شوه نکاح حرام شوه رسول الله سلم ووایي چې پې ورکړو خو 5 ځلونه کم نه دا تخصیص شو دا خو بیان ونه شو د کتاب الله نو دې کې څه خبره ده کتاب الله مطلق دی حدیث دې لپاره چې دا څه کی مقید کی دا خبره اصل ده په حدیث کې او دا دلته یو مولا پرویزې شوی دی منیر شاکر نومې دی اورېدلی هم دی دا داسې مسله ده چې د سره اول زما ملاقات وشو نو اول د وی مفتی صاحب ما ته وی زه د احنافو په اصولو روان یم ما ویل چې ډومبې دی څه ملګری ځکه زه هم حنفي یم چې خبر واحد ځواني دی مې بلکل ځواني دی مونږ کتابونو کې ویلي بیا خبره د کتاب د خبر واحد نه روانه و لړه په انکار قرآن ودرېده اوس قرآن کې خپل عقل چلی دا ولې دا شی دې ځای کې د عقل نه روان دی نه پوهېږې په خبره لږ سوچ کوئ فکر کوئ ښه داسې د اودو ژوند مه تېروئ د تحقیق ملکې ځان کې پیدا کړئ دا نه چې خلکو څه لیکلي دي او خلکو څه ویلي دي په تس پسې روان یې او که نه اوس دا د احناف اصول دي د امام شافعي رحمت الله علیه رائے دا ده دلیل د احناف دا دی وی لأن الكتاب قطعی حاشیه ترازا وی کتاب الله قطعی دی او خبر واحد او قیاس ظنی دی خلافا للشافعي خو امام شافعي وی دا څه نه ده امام شافعي سوی اډه روخيار سړی دی الله والا توفیق ورکړی دی وخت لګولې دی او فانه يجوز الزياده بخبر الواحد والقياس او جائز دی چې خبر واحد او قیاس دې سره په کتاب الله زیادت راولي د دې مطلق مقید کی او د دې عام خاص کی وجه ويجعل بيانا للمطلق من الكتاب الله دا بل کتاب الله د پر بیان شي کنه ځکه لأن المطلق يحتمل التقييد مطلق کی دا احتمال وی کنه چې قید دې پکې ولګي نو بس دا مطلق رسول الله مقید کو کنه دې کې سجان کې تاسولی کې اخیر عنوان سو و اصول المطلق باختلاف الشافعي مع الدلیل یا دلائل الطرفین دلیل دا احناف څه شو لأن الكتاب قطعی
او دلیل د امام شافعي څه شو چې المطلق يحتمل التقييد بالبيان. د دې اصول بل نوم دا دی المطلق یجری علی اطلاقه. مطلق وی په خپل اطلاق جاری کیږي. څوک داسې وي چې المطلق یجرا علی اطلاقه، جاری کولی وشي مطلق په خپل اطلاق. اول مثال لیکي فی قوله تعالی، د الله سبحانه وتعالی دا فرمان دی فاغسلوا وجوهکم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، ایماندارو کله چې ودرېږئ مانځه ته فاغسلوا وجوهکم، نو وینځئ مخونه خپل، وایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، او مسح وکړئ په سرونو وینځئ خپو خپل الی الکعبین سره تر ګیټو. نو وی فالمأمور به هو الغسل، حکم په دې آیت کې د وینځلو شوی دی علی الاطلاق او دا مطلقاً شوی دی. څه شوی دی؟ فلا یزاد علیه شرط النیة والترتیب، وی نه بشي زیاتولی په دې مطلق د کتاب الله باندې شرط د نیت او د ترتیب. دا به نه وي چې په اودس کې نیت شرط دی، دا به نه وي چې په اودس کې ترتیب ضرور دی، والموالات، او دا به هم نه وي چې اودس کې پرلپسې او مسلسلوالي ضرور دی، والتسویة بالخبر، او ویسه دله بسم الله هم پکې نه منم په حدیث کې. په خبره پوهېږي که نه؟ په اطلاق کې تقید کوم نه. جواب دا دی چې جمهور ائمه په دې دي چې مالکیان، شوافع، حنابله، اهل الظواهر، بدایت المجتهد کې ابن رشد په دې غټ باس کړی دی چې نیت په اودس کې فرض دی. بهرحال تاسو ولیکئ عنوان توضیح فاغسلو بشرط النیة والترتیب باختلاف الائمه ودلائل الطرفین. اختلاف د ائمه د آیات ساتي. امام ابو حنیفه وایي چې په دې آیت مذکوره کې څلور څیزونه فرض دي. فاغسلوا وجوهکم 1، وایدیکم 2، وامسحوا برؤوسکم 3، وارجلکم 4. امام شافعي صاحب وایي چې دې څلورو سره سره پکې نیت او ترتیب هم فرض دی. داود ظاهری وی چې ورسره بسم الله هم فرض ده. امام مالک وی چې موالات او پرلپسې هم فرض دي. او احناف وی چې په دې آیت کې مطلق طور باندې 3 اعضاء وینځل دي او یو مسح ده، نو څلور شو. د نیت او د ترتیب او د تسمیه پکې هیڅ قسم ذکر نشته. وی دا څلور فرض دي او نور نشته. او دا باقی ائمه وی چې دا مطلق د کتاب الله دی او په خبر واحد پکې موږ دا نور قیدونه لګو. ځکه د کتاب الله د مطلق د پاره د احادیث بیان جوړ شوی دی. او احناف وی چې زموږ دلیل دا دی چې دا مطلق د کتاب الله قطعی دی او خبر واحد ځونی دي، نو دواړه قوت کې نه دي برابر. چې قوت کې نه دي برابر نو وی کمزوري سي څنګه په قوي کې را لګي او قید پکې لګي. دلائل الطرفین باندې پوه شوي؟ خدا یاد ساتئ چې فاغسلوا وجوهکم کې چې څوک وایي چې دا نیت ضروري دی، نیت څه دی؟ نو هغې د دې آیت نه استدلال کوي. وی الله فرمایي فاغسلوا وجوهکم، وی ووینځئ مخونه خپل. نو د وینځو دپاره نیت نه کیږي، دا خو لازم ملزوم دی. دا خو لکه سلب د شی د ذاتیاتو نه دی. سلب الشی خبره پوهېږي نه، سلب الذاتي عن الذاتیات. لکه د انسان نه چې حیوان لرې کړي او یا ته ناطق لرې کړي، نو بې ناطقه به تا نه څه شي جوړ شي؟ ولې نه چاړه به شي، او بې د حیوانه به څه شي؟ هېڅ شی به هم نه شي. نو دا خبره د ځوانه. نو خبره دا د ګلونو بل دا چې حدیث د عمر په دې دلیل دی چې بخاري اول کې راوړی دی انما الاعمال بالنیات. دې د وجې نه دا نیت په دې اودس کې ضروري دی. دا یاد ساتئ.
فلا یزاد علیه شرط النیه، نبشي زیاتولی په دې باندې شرط د نیت. نو د دلائل الطرفین کې د احنافو دپاره دلیل څه شی شو؟ د هغې اصول دي، دور ورسره څه شی نشته. هغې وایي چې دا قطعي ده او ظني مقابله نشي کولی. او طرفینو دلایل څه شی شو؟ یو خو هغې وایي چې دا بیان د کتاب الله دی، دویم وایي چې په دې دا د فغسلو د لفظ نه خپله مستفاد دی، دریم دلیل ورسره دا دی چې انما الاعمال بالنیات په دلیل دی. ترتیب چې کوم دی، ترتیب په وضو کې دا شوافع فرض ګڼي، حنابلې هم فرض ګڼي، مالکیان او ابن حزم دي هم فرض ګڼي. او دلیل په دې کې هم عین قرآن دی د نورو ائمو سره. هغه دا دی الله سبحانه وتعالی فرمایي اذا کنتم فاغسلوا وجوهکم، دیکھو ګوره، وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. نو دوه اندامونه وینځل دي، یو سره مخ وینځل دي او بلو لاس او خپې وینځل دي، او په منځ کې ولا مسه راوړه. نو مسه یو د سر ده، وامسحوا برؤوسکم. نو پکار دا ده چې دا مسه په منځ کې نه وي راوړی، د ترتیب خیال یې وساتو. پته لګي چې دا ترتیب فرض دی، کنی اول به وینځلې شوي څیزونه یادول، آخر کې به مسه یاده کړې وه. خو دا ترتیب کې دا مسه ولې منځ کې راوسته؟ عربیان او اهل عربو د دې طریقه دا ده، دی قطع النظیر عن النظیر نه کوي، یو سیز د بل سیز نه جدا کوي نه چې یو شان سیزونه وي. نو وینځل خو ټول یو شان دي که نه؟ د دې یو شان وینځلو منځ کې د مسې خبره ولې منځ ته راوویسته؟ اثر پې ولې خراب شو؟ پته لګي چې د آیت نه ښکاره پته لګي چې ترتیب فرض دی. ترتیب کني بیا به خو د ظاهر خوند او چې وینځلې شوي څیزونه یو ځای ذکر کړی وي او آخر کې مسه کړی وي، یا اول کې مسه را سر راوړی وي بیا وینځلې شوي درې اندامه راوړی وي. خو دا قرآن ظاهر هم په دې دلیل دی. تاسو ته ما ویلو دې له به جدا کاغذ مقرر کړئ چې هغه ځایونو ته نښه کوئ چې احنافو قرآن د ظاهر پرېښي. د مخکني که هم وګورئ په نیت مسله کې فاغسلوا وجوهکم، او په دې ځای کې هم چې کوم دی وامسحوا برؤوسکم، دا دی ظاهر د قرآن پرېښی دی او شوافعو به استدلال کړی دی. او چې تا راته وشي موږ سره کتاب الله دی، وایي دا دې ځایونو کې تا کتاب الله څه کوو؟ تا سره صرف عقل دی، که عقل د کتاب الله سره برابري منې کني ته عقل منې کتاب الله بیا نه منې. والموالات مسلسل والی، والتسمیة بالخبر او بسم الله. نو بسم الله ویل دا احناف دا قید نه لګي. ولی نه لګي؟ وی مطلق د کتاب الله زه په خبر واحد نشم مقید کولی، بالخبر په وجه د حدیث، بالخبر په وجه د حدیث. حدیث کی راضی کن لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه، ابو داود وغیرہ کی راضی. اگرچہ په سند کې کلام شته، خو بسم الله ویل دا که واجب نی نو مسنون یقینی دی، مسنون یقینی دی. ولیکن یعمل بالخبر، لیکن عمل به کولی شي په خبر باندې، عمل به کولی شي په خبر باندې. علی وجه په داسې انداز لا یتغیر به حکم الکتاب، چې بدل نکړي شي په هغې د کتاب الله حکم، یعنی مطلق په مقید نشي، دې دې ته متغیر وي. لا یتقید په ځای وي لا یتغیرو، دا هم ظلم دی. دا مونږ چې څه کوو نو دا مونږ د کتاب الله حکم متغیر کوو. د دې خو دا مطلب دی چې امام شافعي حکم متغیر کړی دی، هلکه مقید کړی دی او په قیاس نه دی کړی، په خبر واحد یې کړی او دا خبر واحد دی دې لپاره نه پوهېږي. بل دا چې دا شی ظني دی، دا خبر واحد. ما د ندیم صاحب ته هم یو کلیپ کې ویلو که تاسو اورېدلي، ما ورته مشره دومره پې مه نازېږه چې په دې پرویزیانو که مونږ رد وکړو نو مونږ خو په حدیث کې د حجیت قایل یو، دا قطعي ګڼو. ته په منکر حدیث فیصله رد کې، ستا په نس خو هم دا ظني دی. نو ظني شی یو منلی یو نه منلی شي، دې کې څه خبره ده؟ د چرګې وي مالګې سره سپیما ده، نو ستا حدیث سره سپیما ده. مضبوط دې خبره راځي. لا یتغیر به حکم الکتاب،
چې مقید نشي په هغې سره حکم فیقال نو خبره به داسې کولی شي چې الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب د یو مسح او دا درې اندامونه وینځل فرض دي ځکه د کتاب الله حکم دی والنیت سنت او نیت فرض نه دی بحکم الخبر ځکه چې د رسول الله حکم دی حالانکې دواړه وحي دي اول خو دا چې فرض او سنت دا د مولانو خبرې دا الله او رسول نه دي کړی دقه ووایه چې دین او شریعت دغه دا تقسیمات مه کوه چې کې نو کم از کم بیا سند ته ګوره چې په صحیح سند راغی نو فرضیت چې څنګه په کتاب الله ثابت شي همدغسې په سنت رسول ثابت شو پوه نه شلې وکذلک قلنا د کتاب الله د مطلق دویم مثال الزانیة والزانی زناکاره ښځه او زناکار سړی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده ووښئ هر یو د دې دواړو نه 100 جلده 100 دورې دا اله چې کله غیر شادي شد دی او کله چې واده کړی شوي نو منسوخ التلاوت آیت کې راځي الشیخة والشیخ اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله واده کړی ښځه او واده کړی سړی چې کله دی زنا وکړه نو فرجموهما دا رجم کې په کاڼو یولې مړی کې اوس وګوره ان الکتاب د الله کتاب چې دی جعل جلد المئة حدا للزنا د 100 دورې حد وګرځو د پاره د زنا دا زنا ټکی غلط دی دا زنا بے کسر الزا راځي فلا یزاد علیه التغریب حدا نو نه بشي زیاتولی په دې 100 درو باندې التغریب شړل د کلي نه د ملک او وطن نه حدا بطور حد لقوله د رسول الله د حدیث د وجه سوچو کغه لقوله باقاعده ویل دی اوس له خبر الواحد وبنوي تر اوسه د ذهن څه جوړو لخبر الواحد جزا خبر واحد به طالب وای چې ستوي نو اوس د خبره صفاقی چې لقولهم دقه د رسول الله خبره راته یادو سوچ کوه تاسو وایي دی سختی کوي د تاسو د اصول صحیح کتلی نه دي په خبره پوهېږې که نه پوهېږې او زه خو وایم اول په دې مناظره پکار ده چې تا کې به څومره زوري چې ته ثابت کړې چې دا د امام ابو حنیفه اصول دي موږ خو کتلي دي والله چې د دې ښکرولو مولانو سره موږ ډنګېدلي او غږېدلي قسم دی که دا خبره ثابتولی شي چې دا اصول امام ابو حنیفه لیکلي دا امام محمد هم نه دي لیکلی یاره چې سوچو کې دا امام ابو یوسف نه دي لیکلی دا کرخي معتزلي لیکلي دي دا واصل ابن عطا معتزله لیکلي دا عیسی ابن عبان دي ډېر رستو خلکو لیکلي دي او نوم یې پې د هغه خیجلو تاسو ته خو ما ویلو دا جار الله زمخشري دی تفسیر کشاف والا او دا کټر معتزلي دی او په فروع کې حنفي دی دا د دې جج او جج ټول اصول دي د دغه معتزله نه راغستې دي او د انکار حدیث او د پرویزیانو جړ او بنیاد معتزله وایي لومبې د سحر نه انکار دی کړی یا اعمال نه تللی کېږي ځکه چې دا زو جسم نه دي او کوم شی چې جسم نه لري هغه نه تللی کېږي لهذا دا نه تللی کېږي دا یې صغرا کبرا که نن زمانه کې وي نو دا به یې منلې ځکه چې دا تبه وزن تبه او جسم لري په ترمامیټر تللی شي که نشي تللی 108 104 102 خیال لري خبرې ته نو لکه دا هغه وخت کې چې چا منلو د خلکو به ورپسې وي که نه چې دې لیونو ته وګوره دوی چې اعمال به تللی کېږي خو نن یې هر سړی مني که نه دقسې د عیسی علیه السلام به یو ځل رام شي خو د هغې نه پسې چې ته ومنې دا څه ایمان شو زه وایم چې دا سین اوبه رابهیږي مخ په قبله او رسول الله فرمایلي چې دا اوبه بهیږي مخ په نورخاته نو زمونږ ایمان به دی چې مونږ د بخکاري دا چې دا قبلې ته روانې دي خو مونږ به څه وایو ایمان خو زه دې ته وایم په حدیثو چې مازغې نه منې او ته د حدیث ومنې نو زه وایم چې ته حدیث منې چې ته زوی چې ورګځې تلم او قیاس سره او دغې سره او هغې سره او د شیخ اصول سره دا څنګه منلی شو چې یو فرویزي لیکلي دي انتظار مهدي او مسیح کې تمنا مهدي وایي په مونږ باندې هېڅ ضروري نه ده چې کله راغی عیسی علیه السلام بیا هغه خلک به بیا خامخا مني ځکه چې ځواني دلایل پکې شته مې په ښځه وشرمېږې د اوسه سخته خبره ده نه پوهېږې په خبرو عرض دا دی وایي ان قرآن کې ویلي چې 100 دورې به وی څومره دورې
سل دورې نو وي د رسول الله د حدیث د وجې به زیاتې نه چې البکر بالبکر جلد 100 و تغریب عام چې کم الکو لونډو مطلب دا چې هغه واده نو کړی او جینې هم ناواده وه نو جلد 100 سل دورې دي و تغریب عام او رسول الله وسلم فرمایي چې یو کال لی د کلي نه وشړی مو اوس دا د رسول الله دا مطلق خبره مقید شوه که نه شوه مقید شوه دی وی فلا یزاد علیه التغریب حد بطور حد به دا خبره نشي زیاتولی وی ځکه دا خو صد الله خبر نه ده لقوله دا خو د رسول الله خبره ده علن کې امام شافعي صاحب وی چې نه سل دوری اوه او بیا د ملکه سکه وشړه یو کال دپاره تغریب عام یو کال دپاره د ملک وشړه چې خلک ویریږي او عبرت واخلي آگے چلو عنوان بس شي توضیح تغریب عام باختلاف الائمه و دلائل الطرفین توضیح تغریب عام باختلاف الائمه و دلائل الطرفین نو تغریب عام وضاحت خو ښکاره دی چې د کتاب الله مطلق کې صرف فجلدو 100 جلده ویلې دی او دا تغریب عام دا حدیث دی دویم دا چې دا کتاب الله مطلق دی او دا حدیث مقید جوړ شوی دی نو احناف اصول دا دی چې مطلق د کتاب الله چې دی دا قطعي دی او حدیث ظني دی دا دلیل دی او قطعي په ظني نشي مقید کېدی لہذا موږ دا حدیثو بطور حد نه منو او امام شافعي صاحب وایي چې نه مونږ یې منو وجه د امام شافعي دلیل سو مخکې تیر شو چې دا مطلق احتمال د بیان لري ضرورت د بیان لري نو دا مقید شو په دې حدیث سره بل یعمل بالخبر بلکې عمل به کولی شي په دې حدیث باندې علی وجه په داسې انداز لا یتغیر به حکم الکتاب چې متغیر نشي په حکم د کتاب آیا د رسول الله په حدیث باندې کتاب الله متغیر کیدی شي دا خو ډېره بعید ده لا یتقیدو به دی ویلې او نوم خپل اصولو ته به دې اشاره کړې وه نو یتغیر د تغییر خو دلته باس هم نه دی شروع مطلق او مقید شروع دی نو ولې دا جراثیم خورئ فیکون الجلد حدا شرعیا بحکم الکتاب ماله به مخکې مدرسو کې شاشي نه راکوله درس کې دې احناف خرابوي طلبا دې پیژني چې زه څوک یادوم پوه شوې ویدله شاشي مه ورکوئ دې پکې خپله خبره کوي بیا هدایه به هم راله نه راکوله ما ورته وی زه خو عالم یم هدایه والا مولا دی نحنو رجال وهم رجال دا هم سړي دي مونږ هم سړي یو د دې خبره هم غلطه ټیک کېدی شي زمونږ هم کېدی شي نو د دې په غلطه وضاحت نه کوم دا خو صاحب وحي نه دی چې زه په چپه خوله ده پسې روان یم او تقلید خو د امام بوهني په کوم د هدایې نه کومه نو هدایې هغه فورا څنګه ومنم نو فیکون الجد حدا شرعیا دا سل دوری چې شو دا شرعي حد شو د کتاب الله د وجنه والتغریب مشروعا سیاسیتا او دا شړل د کال نه چې دی وی دا اسې سیاسي غونده پالیسي ده بحکم الخبر د حدیث د وجنه دا وی دا حد ایسه نه ده وی دا خو د حکومت خوښه ده که شړي ودي شړي که نه شړي نه دی شړي که دا رسول الله ویلي د دین د حکم نه مستقل مخ اړول دي صحیح ده که نه وکذالک قوله تعالی دغسې د الله فرمان دی چې ولیطوفوا بالبیت العتیق عنوان ولیکئ توضیح الوضوء للطواف توضیح الوضوء للطواف باختلاف الائمه ودلائل الطرفین ولیطوفوا بالبیت العتیق پکار د چې طواف وکړي دا خلک بالبیت العتیق دغه کور زوړ مخکنی چې کم کور دی مطلق فی مسمى الطواف دا د طواف په نوم کې مطلق دی بالبیت چې د بیت الله طواف وکړه د بیت الله طواف وکړه مسله دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې طواف زیارت فرض دی او دا طواف د اودس سره کول واجب دی فرض نه دی امام شافعي وایي څنګه چې طواف فرض دی نو دقسې ولې دا اودس هم فرض دی یعنی دا شرط الطواف دی دا شرط الطواف دی امام ابو حنیفه دلیل څه دی او وایي یطوفو مطلق د کتاب الله دی قطعي دی نو د حدیث غونده ځواني څیزونه موږ په قطعي باندې نه ور پیټ کوو امام شافعي صاحب وایي زه خو په تبلیغ کې مې وخت لګولی دی زه خو ستغې خبرې نه کوم زه ټولو ته په یو نظر ګورم هغه هم واحده او دا هم واحده د دې جنګ سمې مې نشته چې تقسیم پکې د ځان نه وکړم او که دلیل د سره یې راته ووایه
او که دلیل سره نه نو اسی ګیس مه کېږه. فلا یزاد علیه شرط الوضو، نه به شي زیاتولی په دې باندې د اودس دا شرط بالخبرې په وجه د حدیثو. خلک لقوله ټکي نه دې ځل بیا وروسته شو خبر شو جوړ را را باندې وکړو بالخبرې په وجه د حدیث. بل یعمل به، بلکې عمل به کولی شي په دې حدیث باندې علا وجه په داسې انداز لا یتغیر به حکم الکتاب چې بدل نکړي شي په هغې باندې حکم د کتاب الله. بأن او آبدا طریقو کو یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب، چې مطلق طواف د کتاب الله د وجه ضروری شو. والوضوء واجبا بحکم الخبر، او دس چې کم دی واجب شو د حدیث د وجه نه. یعنی د وخت نه دی د قرآن او د حدیث زاویه یو شان نه ده ګڼلې. په یو فرض کو په بل واجب کو، په دې هم فرض کا کنه، په دې پسې د بجلی بل راځي که تیل پې لګي. خیال دی امام شافعي رحمت الله علیه وایي جناب فرض دی. ظاهره خبره ده. ما یو دغه ته ویې هلته تو راسره ملاو شو، نو ما ورته ویې څه به طواف کول، ما ورته ویې ورشه ریټریټ کې لږ غولو وکړه. نو ما ته یې ویې ولې نو بیا احناف وایي چې دا څه ضروري دی خبره پوهېږې ستا نفس طواف کېږي. نو ویې خندل وي نه وي دا خو د اهل حدیثو ملک دی که نه، دا څه دی د اهل حدیثو ملک دی. ځکه دلته مسله هر رنګې خو هلته مسلک خو سلفي دی که نه، نو بیا هلته دی اودس کوي ورته صحیح ده که نه، بیا اودس دی چېرته پرېږدي. والوضوء واجبا بحکم الخبر فیجبر النقصان اللازم، نو پوره کولی بشي هغه کمی چې لازم شوی دی بترک الوضوء د اودس په پرېښودو سره الواجب بالدم په دم قرباني به وکړې. هله که نه الله بنده نه خو اودس وکړه که نه چې ته ګډه لالی بیا په دې وجه چې طواف مې بیا اودسه کړی. خیال دی او بل دا چې څه پیسې پې لګي په قرباني به مو کې. دا رسول الله ویلي دي چې اودس ته پاتې شو نو قرباني وکړه که عقل چلی نو خو راشه بیا طوافونه وکړه که نه ټول ټال پې نیمه ګنټه نه لګي. و چکرې دي که نه نو خو اړو 45 منټ دې پې ولګي چې بیخي لکه داسې سړي چې خپو کې نیته تلي کمزوري نو هغه هم په 45 منټ کې لګه کوي. نو خو هلکه خو طواف دوباره وکړه که نه ولې داسې کمزوري کار کې سړی چې ته په ژوند کې یو ځل عمرې لړی شي او هغې کې هم تا په حنفیت تباه کړو نو دا پوهېږي که نه رست دی ورته مسله. مولا چې ته په ممبر مسله کولی چې د ښځو ته مو ګورئ په دې نظر کمزوري کېږي. دا بوډا ورته وایي په موږ د چشمې واچولې اوس دې مسله وکړه. نو لکه ته په خبره پوهېږي یا به وایي چې په مونږ د عمره خرابه کړه نو اوس په خبره پوه شو. چپ شه ته هلکه په دلایل الطرفین پوهېږي توضیح د مسلې وشو. اختلاف الائمه خو یو شان روان دی که نه او سبب اصول دی. وکذلک قوله تعالی ورکعوا مع الراکعین، روکو کې د روکو کوونکو سره. نو مسله به شي توضیح یا داسې ولیکئ حکم التعدیل فی الرکوع باختلاف الائمه و دلائل الطرفین. حکم التعدیل الله وی روکو کې د روکو کوونکو سره مطلق فی مسمى الرکوع، دا مطلق دی د روکو په معنی کې. التویلو مطلق فی مسمى الطواف د طواف په معنا کې او دلته سوی مسمى الرکوع د رکوع په معنا کې. فلا یزاد علیه شرط التعدیل بحکم الخبر، نو نه به زیاتول په دې باندې شرط التعدیل حکم دو په مزه مزه کول د ارکانو د رکوع بحکم الخبر د حدیث د وجه نه. د احناف چې زر زر منځ کوي دا په دې اصول عمل کوي. یا یقینا لکه الله وی چې روکو ضروری ده نو دی وی الله خو روکو ضروری کړی ده، تعدیل په مزه مزه اعمال پکې ضروری کړی نه دي، دا خو رسول الله کړی دی. وی دواړو ته موږ په یو نظر چې ته ګورو نو سبق لکه یعمل بالخبر، عمل به وکړي شي په خبر باندې علا وجه په داسې اندازه لا يتغیر به حکم الکتاب چې قرآن په خراب نشي. منیر شاکر بیانونه تاسو اورئ د علامه پرویز هم اورئ غامدي هم اورئ. هغه وایي عزت په کتاب الله معینم دا ټکې وایي که نه وایي ما سره کتاب الله دی او زه کتاب الله دفاع کوم. دا وایي ډېرو خلکو داسې ویلي دي، مونږ ته خو پته لګي چې د کم ټیشن نه غږېږي.
فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب، نو مطلق رکوع فرض شو د کتاب الله د وجنا، والتعدیل واجبا بحکم الخبر، او تعدیل الارکان چې ده دا واجب شو د حدیث د وجنا. تعدیل وی په اطمینان سره اعمال کول. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې ورکعو د رکوع په معنی کې مطلق د الانحناء ښکته کېدل، او سجده ته وضع الجبهه علی الارض، لہذا رکوع سجده فرض دی او په دې کې تعدیل الارکان دا فرض نه کې، ځکه چې بیا به کتاب الله او سنت رسول یو شان شي. حال دا چې یو شان نه دي بلکې کتاب الله قطعی دی وي، سنت رسول قطعی د ظنی مقابله او طاقت چت لرلی شي. امام شافعی سے وایي چې یاره زه خو دا جنگ پسر نه علمه، رسول الله را لېږلی دی او د هغه په دین کې د اعتدال حکم هم کړی دی او د رکوع حکم هم کړی دی، نو زه دواړو ته په یو نظر ګورم. ما فهمتم؟ دلایل د دواړو مخې ته دي که نه؟ که زاړه دلایل دي.